بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو وکړو چې د روزې په حالت کې یو کس فرض غسل کوي، نو د غسل حالت کې کو چرته د نامه کې یا په غوګونو کې اوبه لاړې، نو دې سره د روزه ماتیږي او کنه. الدر المختار کې دی او دخل الماء في اذنه وان كان بفعله على المختار. کو پنوم کې اوبل لاړې شي نو دې سره روزه نه خرابېږي، روزه قائم او دائمه ده. او کو چرته په غوګونو کې اوبه لاړې او دا اوبه د مزغو ته ورسېدې، نو په دې صورت کې د روزه ماته شوه. د دکې ورځې د روزه قضایي به راګرځي د رمضان نه پس، کفاره په لازمه نه ده. نو ضروری دی د روزه په حالت کې د دې خبرو خیال ساتل چې کله خوله کې اوبه اچي نو خوله کې خو به اوبه خامخا اچي، خو لیکن غړغړې به نه کړي. د کشان پوزه کې اوبه اچي نو چې کم فرض حد دی د دې پوزې دا نرمه حصہ دیزي پورې کم ځای نه چې بیا د اډو کې شروع کېږي دیزي پورې اوبه رسول فرض دی، خو د روزې په حالت کې به دغه ځای ته هم اوبه نه رسي. دا شریعت یو گنجایش پرې غوسته دی. وجه دا ده کو چرته دغه ځای ته موږ اوبه رسو یا غړغړې کوو نو د اوبو د تیرېدو خطره ده او په دې سره بیا د فرض روزه ماتېږي. نو شریعت گنجایش پرې غوسته. فتاوا هندیه کې دی وکذا تکره المبالغه فی المزمزه والاستنشاق. د روزې په حالت کې خوله کې اوبه اچول او غړغړې کول مکروه دي ځکه روزه ورسره ماتېږي. د کشان پوزه کې اوبه اچول خپل حد ته رسول دا هم مکروه دي ځکه چې روزه ورسره ماتېږي. نو داسې افعالونه د روزې په حالت کې ځان وساتو. السلام.